يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. سورة بقرہ شروع مخکې یاد کې الله رب العزت د هغو خلکو ذکر وکړ چې هغه انبیاء کرام وو او الله رب العزت د کومې خبرې د پر رسولي وو هغو ذمهواره او کار څه وو. ټول نه اتفاقي مسله او اتفاقي خبره د آدم علیه السلام نه ونیسه تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټولو دا اتفاقي مسله توحید وتیلی شي، الله تعالی نه کېدو یقین، مخلوق نه کېدو یقین، دا وتیلی شي او دا وتیلی شي څه مسله د لا اله الا الله والا دا ټول اتفاقي مسله وه، دا خلکو ته رسونه وه. بل دا چې هغو خلکو ته د جهنم غضبونو نه ویره او همدارنګې د جنت نعمتونو نه زری او خبرول دا هم دوی ذمهواره وه. او بل الله تعالی کتابونه ورکړي وو او دوی دپاره څه دیو د آسماني کوم کتابونه ورکړي دوی دپاره څه د خلکو منځ کې کوم اختلاف دی، د الله تعالی کوم احکامات دي دا هم دې خلکو ته بیان کړي. او بیا دغه ذمهواره سپارل شوې وه د انبیاء کرامو نه پس دی علماو حضراتو ته. نو د دې زمانې علماء کرام او همدارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانې کې کوم یهودو علماو له کعب بن اشرف او غیره نور ملګري نو هغو تورات کې تحریف کول، ګډوډي کول او مسایل ویسي خلکو ته نه ښیل، د الله تعالی احکامات یې نه ښیل. نو همدارنګې دې زمانې کې هم دا خلک دي پرون څو لږ به تشریح د آیات کې کړی هم وو، خو بیا هم د آیات دې کې صریح الفاظ ذکر کړي دي او همدارنګې مفسرینو ذکر کړي دي چې دا اختلاف انبیاء کرامو نه پس دی چا وکړ. اول خو دا چې د نوح علیه السلام زمانې پورې دا خلک ټول په کفر باندې رجعو، یو تفسیر دا کوي. دویم دا خلک ټول رجعو په ایمان باندې، خو هغه نه پس دی بیا دوی منځ کې کله اختلاف راغله دا د شرک د وجې نه راغله. او بیا دغه شرک خبره څه وه او دې سره کفر او د ایمان خبره شوله. بیا چې کوم یو نبي سره تللی هر یو نبي زمانې کې به د کفر او د ایمان خبره به بس کوم کافر به واچې شرک به کول کافر به او کوم مؤمنان به هغه به شرک نه کول، هغه به الله تعالی احکامات اورېدلو په هغه باندې به عمل کول. او بیا انبیاء کرامو نه پس دغه ذمهواره علماو ته وسپارله شوه. آیات دې کې وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. دا آیات سوره بقره آیت نمبر 213 نمبر آیات تقریبا. او د دې تفسیر باندې هر څوک دا آیت تفسیر لیدلی شي. علما دې ذکر کوي مفسرین چې اختلاف چا کړی و، کله یې کړی و او ولې کړی و. اختلاف کړی و پوهې خلکو کړی و، کله یې کړی و چې کله دوی سره علم راغلل پوه شول، هغه نه پس دی بیا اختلاف وکړ. او څه د وجې نه کړی و؟ بغیا بینهم، د ضد د وجې نه، عناد د وجې نه، کس د وجې نه. دا کتاب یو داسې کتاب دی قرآن کریم، دا د هرې زمانې په هر یو انسان سره لګېږي او دا د قرآن کریم یو معجزه دی. ځکه د دې زمانې سره یو انسان سره زندگی سره برابر نشي، بیا خو نعوذ بالله کتاب فضول شو. ځکه دې نه پس بل پیغمبر راځي نه چې بیا نوی کتاب راوړي، چې نوی پیغمبر نه رسي. دا کتاب د آخري د قیامت لپاره د موږ ټولو لپاره د هدایت ذریعه دی. او دې زمانې خلک څه کوي، څوک په یوه خبره کوي، څوک چې ارشاد جوړېږي، څوک په لسپیکر نه یې ترجمه نه کېږي، څوک په پیغمبر حدیث نه یې چې دا شی صحیح نه دی. خو حالانکې د مسلمانانو څو اتفاق رسي حدیث په قرآن باندې رسي، بل په څه نه رسي. ولې کتاب د چا طرف نه رینه اوس قرآن کریم د الله تعالی یو داسې کتاب دی چې ذرې برابر څوک ورکې الف با نشي بدلولی. ولې په لکونو کروڑونو خلکو سینو کې موجود دی. څه کتاب کې به ګډ وډ کړي لیکل دی، هر څوک غلطوی شي په سینو کې به یې څه کې غو سره، نو ذرې برابر څوک فرق نشي کولی. هم استاد مولانا مفتی محمد طارق صاحب شیخ الحدیث هم دی، شیخ القرآن هم دی. هغه هم د مخبر ویلي چې یار مکې کې یو داسې سړی شته دی چې علما شته دي لکه څرنګه دا خلکو قرآن یاد دی د الف نه یې پورې، همدارنګه وا حدیث یاد دي ټول. حدیثو ته یاد دي څو صحابانو د حدیث نقل دی او څه طریقې سره د کوم ټایم کې ټول A to Z الف نه یې پورې ورته یاد دي. بخاري ټول یاد دي، مسلم شریف یاد دي. نو داسې علما شته دي. نو هغوی بیا هم څه نه څه خلک دروغ راوبستی شي، د الله کتاب کې نه شي راوبستلی.
نو موږ تاسو اتفاق چې په دې کتاب باندې رسي دا خبره ټول سي دې پر ذکر کړ چې مختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات دا چې مراد علماء او علماء خپل ځای ورسي اساس ته نه رسي السلام فرمایي ویل کڅرګي د اسلام اول کې خلکو ته ناشنا لګیدل یو نوې لګیدل چې څه دې مسله بیان کړي نو ویدارنګ اخر کې بیا د شون بشي د دین یو ځل بیا او دا بل حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دین څه دی اخر کې دین یو سکروټه جوړ شي او څوک چې سي دین بیانې د سی ویل کا سکروټه بال سکروټه روح لوس کې کېږي چې کې دا ویني شي نو دا رنګ سي دین څوک حق سي دین سي دا څوک شي بیانول او دا خبره دې پرګه چې دا خبره او زموږ سره علماء او خلکو ته